زدا قصار ځای کې کو ماته یو سړی وي ستا جماعت کې طالب دی او سیکل باندې ډېر تیز دي راته ویې دي خپل طالب ته ووایه چې روزي طالبان چې په سیکل باندې منډې وایي ښایسته نه ښکاري ما ورته ویې ووایه چې ته د طالبانو د دې تیزې منډې د سبب نه خبر نه دا د قرآن کریم حافظان او عالمان دي د دوی زړه کې دومره خوشحالي ده چې دا خپل سیکل ستا د ټوډي نه مخکې کوي دا تاسو ته علما ښکاري که نه څومره ښایسته دي سترګې تورې کړې دي ښایسته پټکي اغوستې دي ښایسته جامې تاسو به وایې دا به مالدار دی په جیب کې ورسره 100 روپو نه زیاتې نه وي دا ټول کمال د قرآن کریم دی منگا و تاسو شپا ورځې دنیا پسې لګیا یو لیکن ښه مو ونه خوړه ښه مو وانه غوسته ستړیوالی مو ختم نه شو خفګان مو ختم نه شو او دوی هر وخت خوشحاله تر و تازه یي دا د دوی د ذات کمال نه دی دا د الله د عظیم کتاب کمال سبحان الله که دا مو ارمان دی چې داسې منګم شو نو قرآن کریم سره مینه وکئ او د قرآن کریم د علماو خادمانو سره مینه وکئ دقسې به مو الله تر و تازه ولري پنځمه معنی برکت څه معنی عرب یو محاوره وایي بارک الله علی الانبیاء والاولیاء دا کله استعمال دی د دې معنا دا ده ای ربه دې انبیاء کرامو ته دې اولیاءو ته چې تا کوم عظمت ورکړی دی کوم قدر دې ورکړی دی خدایه دغه عظمت او قدر برقراره وساته نو د برکت معنا د بقا د عظمت د برکت معنا د بقا د قدر د برکت معنا د بقا د عزت د برکت معنا د بقا د صحت د برکت معنا د بقا د ځوانۍ د برکت معنا د بقا د خوشحالۍ برکت څه معنا برکت دا معنا ده چې الله تا ته کومه ځواني درکړې ده ته وایې دا دې وي تا ته الله کم مال درکړی ته وایې دا دې وي تا ته الله کومه خوشحالي درکړې ده ته وایې دا دې وي دا دې برقرار وي دقه معنا د برکت ده اوس وایې داسې یو نسخه په کار ده ځواني مې ډېره شي خوشحالي مې ډېره شي برقراره شي مال رانه څوک وانلي عزت رانه څوک وانلي قدر رانه څوک وانلي یو نسخه په کار ده تعویض په کار دی تعویض نه الله فرمایي کوم کتاب مې چې در لېږلی دی